عزتمندو اوریدونکو مسلمانانو، مخکې هم یو ځلې چې یاره جنت شته او دوزخ شته، نقل په گواه دی قرآن پاک او احادیثو کې د جنت او د دوزخ ذکر، او چې اعدت للمتقین تیار کړی شوی دی جنت ته پرهیزګارو لپاره، او اعدت للکافرین تیار کړی شوی دی دوزخ د کافرانو لپاره، او عقل هم منی او آسان دلیل په هغه باندې ما ورکړو چې هغه دلیل نه معلومیږي چې جنت شته او دوزخ هم شته، او دا د ایمان حصہ ده، دا به هر مسلمان مني. نو لکه یو مثال ما دا درکړو چې یاره مونږ کله روټۍ خورو او سالن راته پروتي، نو دغه سالن کې پرس کا مرچ دي، مرچکې دی، لوبیا ده، غوښه ده او کچالان دي، دارچینی او اوږه، پیاز، ټماټر ورپکې دي. د دې شیزونو نه دا سالن مرکب دی. اوس یو سړی ته مخې ته سالن پروتي او هغه نه مني چې یاره چته د مطلب دا دی د مرچو پټې شته یا د مرچکو پټې شته، او دغه رنګې د کچالانو پټې شته یا د اوږې او د دارچینۍ ونه د دې نه انکار کوي. نو هر سړی وایي چې دا خو ډېر بېوقوفه دی، ځکه چې یو پټې د مرچو موجودو د هغې نه دا مرچ راوړل شوي دي، یو ډېرې به چې ته د اوږې و د هغې نه دا اوږه راوړل شوې ده، چا کچالان کرلي و پټې نو د هغې نه دا کچالان راوړل شوي دي، او چا پیاز کرلي دا پیاز د هغې ځای نه راغلي، او داسې مختلف شیزونه چې کم سالن کې تا ته مخامخ پراته دي، نو مخې ته یې دا شیزونه شته او د دې د ډېرو او د مرکزونو نه انکار کوي، نو دا عقل بعید ګڼي، لکه مخې ته دا پراته دي او ته نه منې چې دنیا کې دا شیزونه شته، یا چاته یو مقام کې دا شیزونه شته، دا بیا د کم ځای نه راغله. دغه رنګې په د انسان باندې مختلف حالتونه تاریکیږي، کله د یخني کېږي او کله ګرمي کېږي او کله دردونه وي، د اوبو اثر او د تری یخنۍ تندک اثر پکې سیوا شي، بس دا جوړونو دردونه او دا واړه جوړونه کاږه شي او ګوتې کږې شي او خپې کږې شي او بدن یخ پخ، داسې ګرمي سیوا شي لکه وي دی زړې شو او دی ګردې خرابې شوې او دی اوس اوبه نه ازمیږي، او که د هوا اثر پې غالب شي نو بس بیا ګډې وډې وي او مالیکولیا شي، سوچونه فکرونه کوي او بس ګیسې وي سر ته وختو، دا بادې غوټه شوي دي، او د هوا د خاورې اثر په انسان غالب شي، بس دی بیا مړي خاورې که نه مزاج د خاورې. خو به هر حال عقلا ټول مني چې په دې انسان کې د اور اثر دی، او دغه رنګې په ده کې د اوبو اثر دی، په ده کې د هوا اثر دی، په ده کې د خاورې اثر دی. نو اوس یو عاقل بیا د دې نه انکار نه کوي چې ګینې نه په دنیا کې هوا شته، نه خاوره شته، نه اوبه شته او نه اور، بلکې وایي چې د انسان کې چې دا د اور کم اثر دی نو دا د کره نار د اور د مرکز نه راغسته شوي دي، او اوبو چې کم اثر دی نو دا د اوبو د مرکز نه راغسته شوي دي، او د هوا چې کم اثر دی نو کره هوا نه را دي اخذ شوي، او د خاورې چې کم اثر دی نو کره ارض نه اخذ شوي. خو سره دا مني چې د اور کومه حصه ده چې د انسان کې د اثر دی نو په هغې کې د بل شي ګنجایش نشته،
ان چې په اور کې دی وبې ها وبه خو سمړ کوي اور مړ کوي کنه بس په هغه کې به صرف ووري او سره دام منی چې یاره قرې آب کوم ځای کې چې وبه دي نو بس هغه مرکز د اوبو کې به صرف وبې هلته د هوا څه کار نشته یو زر فوټه لاندې په اوبو کې هوا بوزه برابر اخیږي ها هلته د اور څه کار نشته اور په اوبو کې ورواچوه څه به شي مړه به شي نو په دې انسان کې چې د ګرمۍ یا یخنۍ او د اوبو دا شیزونه کوم اثرات دي نو دا د هغې د مرکزونو راغستې شوي او په هغې کې مراکزو کې صرف هغه اوبو هوا یا اور دی که د دې شیزونو نه څوک انکار کوي نو خلک وایي مړه داسې بېوقوفه دی او دا نه پوهېږي نو د دې نه سیوا انکار دا عجیبه دی چې یو سړی دنیا کې تکلیفات مني او دا نه مني چې یو مرکز دی د تکلیفاتو داتې نه راغستې شوي او راغلي دي ها بیماری مني او دا نه مني چې یو مرکز دی د مصیبتونو د بیمارو او دا د هغې نه راغستې شوي دي مصیبتونه مني جره مصیبتونه راځي بیماری غربت او تکلیفات او جړه انګولا او څه او دا نه مني چې د دې یو مرکز شته دا د هغې نه راغستې شوي دي چې هغې ته دوزخ وایي او خوشحالي مني سکون مني راحت مني نعمت مني چې دی ورپسې شپه ورځ لګېدلی دی په حصول کې چې دا حاصل کړمه او د بعضو سوچ بیا دونه بېګړاو دی چې دې ته نه ګوري چې سمه طریقه ولا اختیار کړم یا غلطه په غلطه لار باندې خوشحالي نعمت سهولت راحت چته نه راځي نو دا مني نعمتونه راحتونه سکون مزه چرچا او دا نه مني چې د دې یو مرکز دی د هغې نه دا راغستې شوي چې ته جنت وایي مصیبت مني دا نه مني چې دا دې راغستې شوي او دا د هغې یو مظهر دی چې ورته دوزخ وایي راحت خوشحالي مني او دا نه وایي چې یاره یو مرکز دی او یو ځای دی چې کې صرف خوشحالي ده بالکل د مصیبت او تکلیف او بیماری او د زړېدو د شیزونو پکې څه ګنجایش نشته دا د هغې نه راوړي شوي دي نو اینی جنت او دوزخ یو سړی په دې دلایلو سره نه مني دا سړی د دغه سړي نه ډېر بېوقوفه دی چې مخې ته سالن پروت دی د پیاز ټماټر وغیره او مرچو کچالانو نه او هغه انکار کوي چې یاره دنیا کې چې ته دا شیزونه نشته نو دا د کوم ځای نه راغله په هر انسان کې د اور د اوبو د هوا اثر پروت دی او هغه انکار کوي چې یاره هېڅ ځای کې چې ته اور نشته نه اوبه شته نه هوا شته او نه ځمکه نو د دغه انکار نه سیوا دا انکار عجیبه دی چې دې مصیبت مني او دا نه مني چې یو مرکز دی چې د دوزخ وایي او راحت مني ورپسې شپه ورځ زغلي او د مصیبت نه تښتي او دا نه مني چې ګینې یو ځای دی او یو مرکز دی د خوشحالو او دا د هغې نه راغستې شوي دي او د مصیبتونو یو مرکز دی دوزخ په کې د خوشحالۍ نمو نشان نشته او په جنت کې د خفګان بیماری وغیره د ټینشن د دې نمو نشان نشته دی څومره اسانه خبره ده په یو عام دلیل سره چې سړي کې عقل وي چې عقل ورپکې نه وي نو دی غیر مکلف دی دته شریعت د عقیدې او د عمل خطاب نه کوي مرفوع القلم ورته خلک وایي او چې عقل ورپکې نو څومره اسان دلیل دی په دې سره به دی خامخا وي چې او جنت او دوزخ دا ممکن دي کیدی شي دا مرکزونه د مصیبتونو او د راحتونو کیدی شي او شریعت بیا نوم هم ښودلی چې د راحتونو د مرکز ته جنت وي د مصیبتونو عذابونو د مرکز ته څه وي دوزخ وي او بیا مختلف خبرې د دوزخ ذکر شوي او اوس مختلف خبرې د نعمتونو وي چې خاوره څنګه ده او مطلب دا د کاڼي څنګه دي او آبادي څنګه دي هورې څنګه دي ها او د جنتی به په خپله څنګه په څومره عمر کې به څومره خوشحاله وي څومره رقبه به یې د ده د دې تفصیلات بیا په احادیث مبارکو کې کتابونو کې شوي دي او په قرآن پاک کې ته خلک یرولی د دوزخ نه چې د خدای پاک د ناراستیا او د عذاب مظهر دی ها او ځای دی او د خدای پاک د رحمت او د رضا مظهر جنت ته هغې په قرآن پاک کې څه ورکړي ترغیب او د ایمان مطالبه یې کړې چې تاسو جنت هم ومنئ او څه مو منئ
دوزخ دونه څوک انکار کوي دی کافر دی ولې د قرآن پاک نه څه شو انکار شو ها